فاطمه صاحبه چې کله وفات شوه نو قبر ته چې کله کوزوله تاسو دا ویډیو ډېره وایرل شوي لیدلې دا چې د انډیا ځوانان دي او داسې قبر یې کنستی دی او لاندې ورکو شوي دي او بجلي او وغیره د اکسیجن پیپر او شی ورته لګېدلی دی او بیا په الله سیلې راوستې جاکړ توپان پته نه لګي چې دا دوی هسې ګپ لګولی دی که داسې ویډیو سازه کړی خو بهر کې زما دغې سره کار نشته خو زه ته یو موضوع راچوتم ګورې ښه قبر د حسب نسب ځای هم نه دی ښه که د حسب نسب ځای وې او غټې درجې ته کتلې او لوی مرتبې او عبادتونو ته به یې کتلې نو د فاطمې صاحبې دپاره به یې اواز نه کولی قبر الله 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 کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شوه نو 6 میاشتې پس مختلف روایات دي د نبی علیه الصلاة والسلام نفس فاطمه صاحبه سوه وفات شوې وه دنیا نه تلې وه او ډېر په عجیبه انداز دنیا نه تلې وه نبی علیه السلام یې خوب کې لیدلی چې درستخان غوړېدلی دی او روجمات به زما سره کې نو علي صاحب ته وایي زه خو روان یم نو چې کله وفات شوه نو ابوذر رضی الله تعالی عنه چې کله دوی قبر ته کوزوله فاطمه رضی الله تعالی عنها کله کوزوله که نه چونکې دا کټ خپه نه ده یو حسن صاحب نیولې وه یو حسین صاحب نیولې وه او درېیمه د کټ خپه حضرت علی رضی الله تعالی عنه نیولې وه ولې فاطمې صاحبې ګوره دا خبره کړې وه چې علي ګوره ما په پرده کې چوته کا او ما باندې به څو خبرې نه نو ابوذر صاحب روانو ابوذر صاحب ته وی جناب راشه د نبی علیه الصلاة والسلام یعنی لور دنیا نه تلې ده او د کټ د څلورم مخپسه وکړه دا ته ونیسه ولې په خپله روانو بیا راغللې فاطمه صاحب علي صاحب ته علي ګوره چې کله وفات شم ګوره زما خبر به چاته نه کې ای فاطمې ته خو د نبي علیه السلام د زړه ټوکړی ستا خبر به ولې خلکو ته نه کوم وایي نه نه بس څومره په پرده کې ما به خخه کې الله نو چې کله یې ورکوزوله قبر ته د ابوذر صاحب د قبر په غاړه ناست او وایي ای قبره مبارک تشه ای د قبر غیږې مبارک تشه نن ستا غیږ له د جنت د حورو سرداره حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها در روانه ده ډیره خوش قسمت نو قبر ورته گویا شو ای ابوذره زه د حسب نسب ځای نیمه زه د لوی مقام ځای نیمه چې دا د فلانی پیغمبر لور ده او دا پیغمبر دی او دا رسول دی او دا لوی بزرگ دی او دا لوی د الله دوست دی او دا لوی عالم دی زه ابوذر د حسب نسب ځای نیمه زه د عمل ځایمه هر کله چې عمل څنګه راشي اقا شان معامله به ورسره کومه نو جنابو دا قبر چې کم دی که نه زما نبي خو فرمایي چې 2 څیزونه مه هېروئ دا ډېرې سختې شپې 2 شپې لاولنۍ په قبر کې چې لاولنۍ راشي ځکه خو به عثمان صاحب قبر له لاړې او دومره به یې جړل چې ګیره مبارکه به یې لمده شوه ولې دا وایي لاولنۍ فړوی د آخرت ځکه خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کو چرې ما ته ویره نه ویم چې تاسو به د یرې نه خپلې مړې خښول پرېږدې ما به د الله نه دعا کړې وه چې ای الله دوی ته د قبر عذاب وښې ځکه عایشه صاحبه فرمایي چې نبي علیه السلام به د هر مانځه نه پس د عذاب قبر نه پناه غوښتله ځکه خو به علي صاحب مقبرې ته لاړې او ورته به یې وي ای مقبرې والا ستاسو څه حال دی ستا جمدو خدا حال دی چې د چا ښځې په دنیا کې پاتې شوي دي هغوی نوي ودونه وکړه او د چا چې ښځې وفات شوي هغوی نوي ودونه وکړه او ستاسو مالونه تقسیم شو ستاسو کورونو کې نوی نوی خلک راغلی او تاسو ووایئ ستاسو څه حالت دی د جناب ځکه حب عمر رضی الله تعالی عنه د قبر د وحشت نه ډېر یېرېدو ځکه حب ابوبکر رضی الله تعالی عنه هر وخت کې د قبر په لیدو جړل جناب نو خو خلکو دغه ځای ته حوصله څه ده کمزوري کړې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبر نه فنا غوښتې د عذاب نه نو ما ورته پکې څه یم زما ډرامې څه دي چې زه به ډرامې کوم هغه فرشتې الله الله زما بچي جنید شوریم وړوکي دي او زما مور هم په دغه مقبره کې پرته د هاتیانو مقبره کې کله چې به موږ راتلو زما مور به وي بچي د سره دي زره زره د شابه قبرونه دي چرته ونه یریږي الله اکبر کبیر نن به بګه هغه مور هم په خپل پرته ده چې د قبر نه به یریدم چې باغزه راتلم ما به خپل بچو ته وی بچو دا زمون صحیح قبرونه دي کورونه دي ښا حقيقي کورونه دادي
نو اوس چې په هغه سیټ زم زما بچی ماته وایي بابا جانا زمون کورونه را ورسېدل. نو د خپل کورونه به یریږو نه، دا کم چې مونږ په دې کورونو کې یو که نه دا عرضي کورونه دي. ډېر زر د چې مولانا اختر علي صاحب به په دې کفن کې راغونډ کړي، په یو کپړه کې به یې راغونډ کړي سپینه کې، او دا همیشه کور ته به یې وسپاري. دا ښایسته واسکټ او ښایسته کپړې دا د مولانا بیا په کار نه راځي. نو غرض مې دا دی جناب، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقلمند هغه انسان دی چې د مرګ نه مخکې او د دې قبر دپاره تیاری وکړي. جناب دا د حسب نسب ځای نه دی، بیا هم حسب نسب بچ کولی نشي، بیا هم عجم عرب بچ کولی نشي، بیا د بزرګ زوی او بزرګ دا یو بل بچ کولی نشي. بس چې څنګه عمل هم کړی هغه شان معامله به راسره دا قبر کوي. الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو اکو نارینه دي اکو زنانه دي د قبر د عذاب نه دي الله مونږ وساتي. دغه دعا مونږ کوو.